والسلام له یو صحابي راغی وی د الله رسوله وی که زه جهاد وکم او دشمن ته مخامخ جنګېږم او په شا را نشم او زه شهید شم زه به چېرته یم ځم زما به څه بدلی پیغمبر علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل وی ستا به ځای جنت بیا چې روان شو وی دی را واپس کې وی که ته شهید شي او بیا را ژوندی شي او بیا د الله په لار کې جنګېږي او د کافرو مقابله کې او بیا شهید شي او بیا دریم ځل را ژوندی شي او بیا جنګېږي او بیا هم شهید شي خو چې کله د مسلمان حق د باندې نو وی د هغې حق تپوس به نه کېږي وی ځکه چې اوس جبریل علیه السلام راغلی او ما ته دا وفرمایل نو چې موږ د بل د حق خیال وساتو پردی پوله د پردی بوټي د پردی پټي د پردی غنم او د جوارو موږ خیال نه دی ساتلی نو موږ وایو زموږ دعاګانې نه قبلیږي وجه دا ده چې موږ د حرامو هغه اثر دی زموږ په روزه کې د دغې وجې زموږ نن سبا دعاګانې نه قبلیږي